بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ټول مخکې استاسو د دې ملګرو دې خدمت ته زه سلام پیش کوم چې په دې کې داسې یو دیني جذبه ده چې د مسلمان او د غربا ورسره دومره احساس دی چې هغې احساس ته کتلي دي، غریبانانو ته یې کتلي دي، او د هغوی د امداد او د مدد دپاره هغوی یو عظیم تنظیم جوړ کړلی. زه هغې ته چې دی سلام پیش کوم. دوی چې کوم دی له صحابو په نقش قدم باندې خپه ایښي ده، دغه خدمت چې کوم دا زموږ د صحابو د هغې هم رواج و. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه د هغې په سنت دی عمل کړی دی. هغې به چې کله وکتله چې مسلمانانو ته به څه تکلیف و، که هغه به د اوبو تکلیف و، نور مالي حاجات به په چا به قرض و، نو هغه خدمت به صحابه کرامو کو. نو دې ملګرو ماشاءالله زموږ د اکابرو په نقش قدم باندې خپه ایښې ده. الله تعالی یې دې له په دې باندې چې کوم دی په دې عظیم خدمت د عمل توفیق ورکړي، او دې ته دې الله تعالی په دې کې اخلاص ور نصیب کړي. نو الله رب العزت قرآن پاک کې اول د ایمان تذکره کړې ده، ورپسې د لمانځه تذکره کړله چې د ایمان نه وروستو عظیم او لوی عبادت چې کوم دی هغه لمونځ دی. ورپسې الله تعالی دویم نمبر بیا په ایمان پسې دریم نمبر د زکات تذکره کړې ده، بیا هغې پسې د حج او د روژې. دا زکات دومره اهم عبادت دی چې الله تعالی د ایمان نه وروستو د مانځه او بیا چې کوم دی د زکات تذکره کړې ده. اوس چې د مانځه دپاره کوم شرایط دي، نو دغه شان شرایط هغه ته چې اسلام څومره باقي ارکان دي د هغې دپاره هم دي. مثال طور د مانځه شرایط دا دي چې کله یو بنده مونځ کوي، د هغې شرایط دا دي چې دی به اول ځان پاک کړي، کپړې به یې پاکې وي، ځای به پاک وي، هله به دی مونځ چې کوم هغه به معتبر وي. دغه شان که دی حج کوي، د حج په شرایطو کې دا ده چې دی په کوم مال باندې حج کوي هغه پاک وي، د حرام او د سود د پیسو نه وي. خو دغه شان چې بنده روژه نه وي، د هغې دپاره ځانه شرایط دي چې دی به دغه شرایطو خیال ساتي، هله به د روژه معتبر وي. هم دغه شان زکات دی چې د هغې شرایط دا دي چې بنده به خپل زکات د خپل مال نه چې کله زکات وباسي، هغه به هغه چا له ورکوي چې هغه مستحق وي. عام طور مسلمانان چې کوم دي هر یو کار کوي، مونځ هم کوي، زکات هم ورکوي، روژه نه وي، حج کوي، خو په دې زکات چې دی دا اهم عبادت دی څنګه چې مونځ دی، په دې کې دوی د هغې مستحق نه پېژني. بعضې دی دا اهم عبادت چې کوم دی هغه چا ته وسپاري چې هغه له دې مستحق نه وي. یو سړی مالداره وي، خلک بیا هم هغه له زکات ورکوي، یا هغه چا له چې دی زکات ورکوي هغه د دو په اصول او فروعو کې وي. بعضې داسې کار کوي هغه یې خپلو دې چې چا نه پیدا یا د نه څوک پیدا هغې له زکات ورکوي. نو دا شریعت قاعده دا ده چې کله بنده چا نه پیدا یا د نه څوک پیدا وي، په هغې باندې دا عمل چې کوم دی نه کېږي. په دې دپاره ځانه شرایط دي. او الله رب العزت قرآن پاک کې د متقي صفت چې بیان کړی دی هغه یې دا بیان کړلی چې متقي هغې ته وایي چې په غیب باندې ایمان راوړي. او دویم صفت یې دا بیان کړلی چې دی به چې دی هغه به مونځ قیموي. او دریم صفت یې دا بیان کړلی چې زکات به ورکوي. قرآن پاک کې دا ارشاد دی د الله تعالی ومما رزقناهم ينفقون. بنده له چې الله تعالی کوم احسانات ورکړي دي، کوم انعامات یې دله ورکړي دي، څومره احسانات چې په ده باندې کړي دي، دا خپل وس موافق په دې په هغې کې د الله تعالی په لاره کې خرج کوي. که بنده له الله تعالی علم ورکړلی، په هغې کې به هم د ده رضا د الله فی سبیل الله به د الله تعالی رضا به مقصد وي. که چېرته مال ویله ورکړي، په هغې کې به هم د ده مطلب د الله تعالی رضا وي. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا. دغه شان لمونځ شو او زکاتو دې ته الله تعالی قرضه حسنه ویلې ده. دا دومره اهم عبادت دی. خو ما تاسو دا وي
چې د الله تعالی نه د اخلاص دعا پکار ده په دې کې حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات یعنې څومره اعمال چې د بنده دي په هغې کې اصل اعتبار چې کوم دی هغه نیت لري که چېرته بنده یو عمل کوي او نیت د ده خراب وي نو دی الټه په خساره کې دی نو موږ تاسو له دا ټول دا پکار دي چې اول د خپلو نیتونو اصلاح وکړو ځکه حدیث کې راځي ظن المؤمنین خیره چې په مؤمن به د خیر ګمان کوي د هغه نه به ناګمانه کېږي نه نو انشاءالله موږ ته خپل ملګري ټول معلوم دي ښه نیک کسان دي مؤمنان دي په دې موږ د خیر ګمان کوو خو بیا به هم هر یو بنده چې کوم دی هغه دا کوشش کوي چې هغه چې کوم دی په خپل ځان کې اخلاص پیدا کړي او کوم کار چې د مخلوق د نفع دپاره او د خدمت خلکو نوم باندې شروع کړی دی چې په هغې کې د ریا او شرک نه حدیث کې راځي ان یسیر الریاء شرکن یعنې دې به دکلاونه کوي په دې کې به زموږ مقصد صرف د الله تعالی رضا وي خلکو ته به ښودنه نه وي څه چې یې هغې کې به د الله تعالی رضا وي للهیت به مقصود وي دغه شان ما تاسو ته حدیث مبارک وي بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزکاه نو الله تعالی هم په قرآن پاک کې زکات په 3 نمبر باندې ذکر کړی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومه وینا کړې ده هغه هم د الله تعالی د وینا سره بالکل موافقه ده هغه هم اول په حدیث مبارک کې د ایمان تذکره کړې ده 2 نمبر یې پسې د مانځه تذکره کړې ده او 3 نمبر چې دی هغه پسې د زکات تذکره کړې ده نو زه ستاسو بیا دې جذبو ته چې کوم دی سلام پیش کوم او انشاءالله تعالی زموږ د وس موافق چې څومره خدمات وي مولوي صاحب په دې موضوع باندې ښه مفصله خبره بیان کې کړې ده برجوکاڼه کې نورو خبرو ته ضرورت هم نشته خو زموږ موافق چې څه خدمت وي اوس موږ لږه مصروفه شوي وو خو خپل وس موافق به هم تاسو سره تیار وو د خدمت دپاره او دا روم وی دی د دربخلي دی موږ سره هم کله نه کله خدمت کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین